دا سوال شوی دی او بار بار کیږي چیرې یو ښځه مړه شي نو خاوند هغې ته غسل ورکولی شي که نه او یا خاوند مړ شي نو ښځه ورته غسل ورکولی شي که نه نو اوله خو طریقه کار دا دی چیرې دا ټولې خبرې دا غوره نه دي دا جایز دي ما مخکې تاسو پوهېږئ غوره طریقه هم دا دی چې سړي به سړو له غسل ورکوي او ښځې به ښځو له غسل ورکوي خو چې په غسل پوهېږي دا غوره طریقه ده خو دا مسله داسې ده چې بار بار خلک یې اړی راړی نو ځکه تپوس چا کړی دی نو په دې کې د جمهور سلف خلف څه اختلاف نشته چې ښځه خاوند ته غسل ورکولی شي په دې کې چا څه اختلاف سره بعضې کسانو اختلاف شته خو هغه داسې هغې له اعتبار نشته دی ائمه ثلاثه امام شافعي امام مالک امام محمد امام ابو حنیفه او امام محمد او امام ابو یوسف امام احمد ټول دې قایل دي چې ښځه خاوند ته غسل ورکولی شي دا څوک نقل کوي حدیث هم پکې دی حدیث نه واخلي عمدة القاری علامه بدرالدین عینی حنفی د بخاری شارح دی 57 صفحه جلد نمبر 6 حدیث نمبر 1253 کتاب الجنائز هغه نقل کوي چې ښځه خاوند ته غسل ورکولی شي او په دې کې چې چا اختلاف دی ډېر کم دي جمهور سلف خلف ته دې قایل دي ائمه اربعه چیرې په دې کې څه اختلاف نشته مجموع الفتاوا ابن باز 106 جلد نمبر 13 او امام نووي 122 جلد نمبر 5 شرح مهذب المجموع دا 22 جلد کی کتاب دی 122 جلد نمبر 5 میں نقل کی او دلیل سره دلیل دار چې اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیبی ده ابوبکر صدیق رضی الله عنہ چې کله وفات شو نو اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها ته وصیت کړو او دا وصیت ته هغه ول غسل ورکو کله چې ول غسل ورکو دا حدیث بالکل صحیح دی بشک او بشبه او تاسو مشکات کې مشته نور کتابونو کې مشته موطا مالک نقل کړی کتاب الجنائز کې او په ترمذی کې هم دی نو هغه ول غسل ورکو د غسل نه بعد سخت یخنی و ماخام منځونه شیو تقریبا چې هغه راووتله عمر فاروق رضی الله عنه ولاړ او ورسره مهاجر صحابه چې کوم غټي دا وسولاړ دي ناغه ورته ویل چې ورونو داسې شه دی چې خو ما زنن روزه یم دریم دا چې ما غسل وکړم یخنی د سخته زه خو غسل نشم کولی دوباره لکه د مړي له غسل ورکړم د هغې نه پس وروسته غسل کول فرض نه دی خو مستحب دي چې سړی په خپله غسل وکړي کوی نه کو څه پروا نشته دی خو کول ولې مستحب دي نو دیم د مستحب تپوس کولو چېرې دا غسل خو زه کولی نه شم نو عمر فاروق پې اواز وکړو چې نشئ کولی دا کومه فرض دی مه کوه د دې وجې نه د دې نه خو دا معلومه شوه چېرې د ښځې خاوند له په غسل ورکولو کې څه اختلاف نشته دی او خاوند ښځې له غسل ورکولی شي که نه نو په دې باب کې جمهور علما صحابه ائمه ثلاثه د دې قایل دي چې ورکولی شي امام یوزعي امام ابو حنیفه رحمه الله چې نشي ورکولی لیکن روایت په دې باب کې موجود داري چې ورکولی شي اولنی حدیث چې دی عن عائشه رضی الله عنها قال رجع الی رسول الله صلی الله علیه وسلم من جنات بالبقیع په جنت البقیع کې جنازه وشوه حضرت عائشه فرمایي چې نبی علیه السلام راغی وانا اجدو صداعا فی رأسی او زما په سر کې نیم سر درد نیم سری و زما په نیم سر مې درد واقول د درد د وجې نه مې ویله چې وا رأسه و په سره درد دی راباندې څه وکړم در باندې نو نبی علیه السلام چې راغی کېناستو نو هغه ته وایي چې اوس الله ته آواز وکړه چې الله دې ښه کړي فقال بل انا ولا رأسه موږ نه وایو چې وسره نو څه چل به وشي سر خو کېږي به دی نه د هغې نه پسې ورته ویله چې ما ضرکې تا ته دا خبره څه تکلیف نه رسوي پرېږده وختي درد یې ښه به شي لو متې قبلي که زما نه مخکې مړه شوې نو په غسلتو کې زه به تاله غسل درکړم او د هغې نه پس وکفنتو کې کفن به درله درکړم ثم صلیتو علیک ودفنتو کې بیا به در باندې جنازه وکړم او بیا به دې څه کړم دفن کړم دا حدیث ته ابن ماجه نقل کړی دی 1464 نمبر حدیث دی 1465 نمبر حدیث دی مسند احمد نقل کړی دی دا 25380 نمبر حدیث دی او سند په اعتبار سره صحیح دی البانی او صحیح وي ابن ماجه او صحیح وي وسو البانی چې دا حدیث سره دا صحیح دی
دویم حدیث اسماء بنت عمیس نه دی چې فاطمه رضی الله عنها اوصت ان یغسلها علی چې فاطمه رضی الله عنها وصیت حضرت علی ته کړو چرته مالا غسل لا کې نو کدا وصیت صحیح نه وي حضرت علی باندې قبل ولې قال ابن حجر و اسناد حسن سند حسن دی امام بهقی نقل کړی دی په خپل کتاب کې 396 جلد نمبر 2 او امام شافعی نقل کړی دی دار قطنی نقل کړی 79 جلدو باندې حافظ ابن حجر ته صحیح وی نیل اوتار نقل کړی 35 صفحه جلد نمبر 4 باندې نو د دې وجنا ظاهری تقاضا هم دار د حدیثو چې په دې کې څه نارواواله نشته. دویمه مسله دار چې فرض کوي سړی دی واغه یو ځای ټول لکه خزي دی او غیر محرمي خزي دی او یو سړی مړل ناګله بسنګ غسل ور کوي یا فرض کوي خزم مړه دا او د سر نه چې کنه محرم څوک شته نه ټول غیر محرم سړی دی نو داګه د پاره بسنګي اړه مړل خو نسا مشکل او داګه د پاره چې کوم د غسل وسه طریقه نشته نو سبق ان موتای مالک کی امام ابو حنیفه د امام مالک رحم الله فتوا دار چیرې دله تیمم ور کوي نو ټیک تا او غسل ور کوي نو پاسو پیو باړی په جامو کې به پاسه سور کی دا پیو باړی یعنی مطلب دا چې دا سی غسل عام نه ور کوي بس جامو کې دې پر پاسو باړی نور څه قانون په دې کې ذکر شوی نه دی او کتیمم ول ور کوي نام ول ور کول شي چې ځکه هم جنس نشته دا نو دا سی کول شي که هم جنس ونه بیا خو غسل صحیح دا ور کوي.